السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، زه نن په تاسو باندې د یو داسې مبارک ځای زیارت کوم چې تاسو به تر اوسه پورې د دې ځای زیارت کیدای شي نه وي کړی. د عالمانو د خولو څخه به مو په تقریرونو کې د دې ځای په اړه باندې ډېرې واقعې اورېدلې وي چې په قرآن پاک کې هم ذکر راغلی ده. دا د کویتور غر ده. دا د کویتور هغه غر ده چې حضرت موسی علیه السلام به د الله تعالی جل جلاله سره مخامخ کلام کولو، خبرې به یې کولې. دا هغه مبارک ځای ده او زه تاسو ته هغه ځای هم درښکاروم چې الله تعالی جل جلاله حضرت موسی علیه السلام ته خپله جلوه ورښکاره کړې وه، خپل نور یې ورښکاره کړی و. نو هغه وروسته یو غر ده، هغه هم مکمل بیا وسوځېدلو. نو دا په څنګ کې یو جومات ده، ډېر ښکلی او ښایسته جومات ده چې د هغه وخته راهیسې تر اوسه پورې همداسې پاته ده او دا هغه مبارک ځای ده. اوس تاسو ته هغه ځای درښکاروم چې حضرت موسی علیه السلام به په کوم ځای کې د الله تعالی جل جلاله عبادت کولو. دا لاندې ځای چې تاسو ته ښکاري، سبحان الله سبحان الله، دا هغه مبارک ځای ده. په دې ځای کې به حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی جل جلاله عبادت کولو. سبحان الله. او دا د کویتور غر ده چې کیدای شي ډېرو دوستانو به یې زیارت نه وي کړی. اوس تاسو ته هغه ځای درښکاروم چې کله الله تعالی جل جلاله خپله جلوه او خپل نور حضرت موسی علیه السلام ته ورښکاره کړو، نو بیا یو په څنګ کې یو غر ده چې هغه مکمل وسوځېدو او له حضرت موسی علیه السلام سره 40 کسان هم راغلي وو، هغه هم ټول وفات شول. بیا وروسته الله تعالی جل جلاله د حضرت موسی علیه السلام په دعا باندې هغه 40 کسان بېرته را ژوندي کړل. دا تور کاڼي چې تاسو ته ښکاري، دا هغه غر ده چې کله الله تعالی جل جلاله حضرت موسی علیه السلام ته خپل نور او خپله جلوه ورښکاره کړه، نو حضرت موسی نو دغه ځای دا غر وسوځېدو مکمل د الله تعالی جل جلاله په نور باندې او 40 کسان هم دلته وفات شول. بیا وروسته موسی علیه السلام الله تعالی جل جلاله دعا وکړه او کسان را ژوندي شول. سبحان الله. ماشه خالد وطنیار په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله تعالی جل جلاله ښاد او آباد لره. والسلام.